قدرمندو کتونکو دا وخت د شب قدر په بازار کې موجود ما د سحر نه دغه میسیجز راتلل چې یاره د شب قدر په بازار کې د سرکاري نرخنامې یو وایلیشن کیږي روان دی د غوښې چې کوم ریټ دی نو هغه سرکاري د میخې د غوښې 800 روپۍ دی دلته کې د هغې چې دی نو هغه وایلیشن کیږي ګران خرڅیږي دغه غوښه نو دغه سلسله کې د یو کساب تخت ته مخې ته ولاړ یم د هغوی سره به هم خبرې کوم ما سره یو مشر ولاړ دی نو ده هم غوښه اخیستې ده ده نه معلومات کوو چې څه اصل ستوري څه ده کاکا څه نوم هم دی اجاز د کوم ځای اوسېدونکی بابا جی د دې ځای اوسېدونکی غوښه د سهار څه وخت اخیستې ده ټایم څه و تقریبا څه غرمه مې اخیستې 11-12 بجې 11-12 بجې کې د کوم ځای نه ده اخیستې ده دا چوک نه مې چوک بازار کې ښه کومه غوښه دې اخیستې وه دا غټه غوښه نه اخیستې په د میخې غوښه په 1000 روپۍ باندې مې اخیستې په 1000 روپۍ دې اخیستې وه سبق ته ویلی دی دومره خو به ته پته یې کوم چې سرکاري غوښې ریټ چې دی نو هغه د میخې 800 روپۍ ده نه نو په 1000 دې ولې اخیستله بیخو په دغې نه ورکوي که نه صاحبه چې په دغې نه ورکوي نو تا چې اے سی لتلی یې ډي سی لتلی یې چېرته بل چاته دې ویلي که نه بس پیسې له سره وسره دې راواخیستله خلک په لمبر ولاړ وي ورته والله کوم داسې ور درکوي تعالی تا چاته ویلي وو نه نرزاني به څنګه راځي چې تم دغه شانته کې ورځي او په 1000 روپۍ ورکې تاسو ته خو به وس کېږي خو د هغه سړي باره کې کار کوم څنګه مې وس کېږي نو چې بیا په تا باندې په 1000 روپۍ خرڅېدلی نو تا چاته تر اوسه پورې وینا کړې ده نو چې تم دغسې وینا نه کوې بل هم نه کوي نو دا خو به تاسو باندې په 1000 روپۍ خرڅوي دا ښه سړي دي دا کسابان ښه سړي دي چې په 1000 روپۍ د باندې خرڅوي پکار دی چې په 2000 او په 3000 د باندې خرڅ کړي چې په 2000 په 3000 د باندې کیلو خرڅ کړي تاسو دې هم تاسو باندې کمه ده چې هر یو سړی ورځي او 1000 روپۍ ورکوي سرکاري نرخنامه یې غټه لګولې ده په هغې د میخې غوښه 800 روپۍ کیلو ده او ته 1000 روپۍ ورکې چې 1000 نه درکوي ته به تللی وې د اے سی دفتر ته به تللی وې د ډي سی دفتر ته به تللی وې ځان سره به دې له 7 کسان کړی وې نو په دې باندې خو ارزاني نه راځي دا خبره بار کوم د میخې غوښه په 800 روپۍ ده که تاسو په هغې باندې د 800 په ځای بره پیسې ورکوئ نو دا ستاسو خپل قصور دی دې کې د حکومت هېڅ قسمه مسله نشته د هغې نه ښه خبره دا ده چې تاسو مونږ ته اطلاع وکئ تاسو متعلقه اے سی له لاړ شئ متعلقه د ډي سی دفتر ته لاړ شئ د اے سی او ډي سی دفترونه له دې بازار نه لرې نه دي صاحب هغه اے سی راغلو سوال جواب یې وکړو غونډو ته ګنټه پس چې دی ریټ بیا بدلو بیا به تاسو ګنټه پس ورغلی وې د دې مسله دا ده د عادت شوي دي دا کسابان عادت شوي دي دوی چې اوس لږ اخلي د دوی ګزاره نه کېږي په یو ځای کې په تنګي کې یو سړی دی قصاب دی د هغه پلار په جیل کې دی په 1000 روپۍ غوښه خرڅوله د هغه زوی پرون لګیا او بیا په 1000 روپۍ خرڅوله نو د دې خپل پلار نه خو لږ عبرت واخله چې پلار د دې څیز له وجې نه په جیل کې دی ته نن بیا هغه شانته کې نو اے سی څه وکړي اے سی سره خدا اختیار نشته چې هغه ټوپک راواخلي او سړی ډایرکټ په بازار کې شوټ کړي د اے سی سره خدا قانوني کاروایي را به کوي پرچه به وله ورکوي جیل ته به یولیږي نور هغه څه کوي نور خو به زما او ستا مسله ده قدرمندو د دې قصاب سره خبرې کوو چې د څه مجبوري ده دوی ولې د 800 په ځای باندې په 1000 روپۍ باندې خرڅوي تونکو دا وخت را سره یو قصاب ولاړ دی نو ګورو چې د څه دی هم دغه 800 غوښه په 1000 روپۍ خرڅوي او په 1200 یې خرڅوي که نه څه نوم دی دی هلال د کوم ځای اوسېدونکی د دې دوایي د دې شب قدر بازار سره نږدې چېرته کې اوسېږي ښه ده په تاسو باندې د سحر نه د شب قدر چې کوم ده خو ستاسو د دې بازار د سحر نه ماته ډېر زیات شکایتونه راتلل چې یاره د 200 غوښه په 1200 باندې خرڅېږي دا څه قیصه ده یاره جی دا خبره هم خو صحیح ده ډېره بېانتهایي ګرانې ده و دی غوښې بلکل ګرانې دي و بلکل دا 200 غوښه په 1000 ورکوي دې کې مسله اوس دا ده چې کله حکومت دا نرخنامه لیکلې ده په دې باندې هغه 800 لیکلي دي او ته په هغې باندې 10 روپۍ هم د پاسه خرڅې دا ته د دغې نرخنامې وایلیشن کې د هغې خلاف ورزي کې په تا باندې به بیا د دغې قانون لاګو کېږي نو په تاسو باندې چې بیا کله اے سی راشي جرمانه م کي یا هم جیل کې واچوي
نو بیا په اے سی پسې د خزو د نورو پورې کنځلې کوي دا مسله تاسو کې د کوم اے سی کې ده یاره چې دا داسې کار دی عوام له چې مونږ تاسو وایې په 800 ورکړئ دي له چې مونږ په 800 ورکوو دي هغې ته غاړه نیږدي وایي مونږ له په 1000 راکړه خو صحیح غوښه راکړه وازګه او ډوکي پکې مونږ له مه راکوه ولې دا عوام دي دا ریخون ولاړ دي همدا خبره کوي جي اوس دې کې چې بله ده زه به ولې په 800 ورکوم خو هغې ته دي غاړه نیږدي و دا رې څه ګناک و دي که مونږ څه خورو دي هم دا خو پکې مونږ راوړو خیر دی دا خبره ستا ټیک ده دا دي وایي خبره پسته راکړه پسته وي ګرانه دې خبره څه کوي واره مونږ له ګوره دي چې مونږ له په 800 ورکوو بالکل غاړه دي مونږ په 800 ورکوو خو دا به نه و چې دا رې څه واچوله دا رې څه واچوله تاسو ته یې ګوره په نرخنامه کې دا نه دي لیکلي چې دا پسته ده او دا کلکه ده او دا ډوکی دی او دا دا دی او دا هغه دي تا ته ښکاره لیکلي چې د میخې غوښه په 800 روپۍ ده بیا کوم ځای پرون هم اوسېږي راغلی و جی او چې ګاګ له مونږ په 800 ورکوو دا مونږ له مه راکوه مونږ له په 1000 راکوه خو صحیح غوښه راکړه هېڅ یې لا تلې نه و او مونږ له 800 والا غوښه مه راکوه مونږ له په 1000 راکوه خو روغه غوښه راکوه ګوره جي تاسو سره خفه کېږم مو هغې تاسو نو خفه کېږم مو د قصاب سړي سره اسم نه کېږي چې ته یو سړي له اډوکي واچې ټول نه ټول نغه او په هغې څه کوي خپله پسته غواړي ها لکه ستا د خبرې مقصد یو خو ته دا خبره وکړه چې ګراني ده مونږ ته واره نه کوي مونږ یې په خپله تاسو وایي په 800 خرڅوئ مونږ له یې په نښه څه وراتلي دا خو تاسو به ګوره دغه سره کښېنئ د متعلقه اے سی سره به کښېنئ هغه له به تاسو ټول له کسابانو که ستاسو یونین وي هغه له به لاړ شئ ټول به د خبره دې وکړئ کسابانو خپله کې اتفاق هم نشته نه کېږي نو اوس ګوره که ته د 800 شی په 8 خرڅې ته خلاف ورزي کې ته به جیل ته ځې ته به جرمانه کېږې تا به په ټوله ورځ کې 2000 نه ګټلې ته به د 10,000 روپۍ جرمانه درکړي بیا هم ستا نقصان دی بیا هم ستا نقصان دی قدرمندو کتونکو زو مخکې به زو ګورو به د دې کساب ملګري د هلال دغه یو خدای وي چې یاره دا خلک په خپله باندې په 1000 روپۍ خوشحاله دي دا خوشحاله دي ټیک ده نو بله دا ده چې روژه ده مسلمانان یو کم از کم چې د روژې احترام وکړو نه چې لکه په دې کې مونږ خپل جیبونه ډک کړو د خلکو د سرمنو نه ځکه چې دا ټول غریبانان دي ډېډیمار دي او د دوی د سرمنو نه مونږ دغه پیسې وباسو